ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې یو کس ډیر خسته سوال کړی دی او تقریبا داسې به ووایم چې زمونږ استادو په هر کور کې یا په هر دویم کور کې دا طریقه د زمونږ د استادو ده. خلک محبت اظهار کوي، خور رور د خپل وراره یا خورین سره یا بچی سره یا نوسی سره د محبت اظهار کوي. خو سوال یې ډیر خسته سوال کړی. سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب بعضې ماشومان پیدا شي او هغه ماشومانو د پاره چې کله پیدا شي مثال یې میاشتي دو میاشتوي نو داغه کومتروري یا خالی یا داغه تری یا داغه بل څوک په خاندان کې څوک داسي نو هغه ول د سونه ګوتمه ول جوړي څوک ول سونه ګوتمه جوړي کا حلق یادومه جینې نه یادومه یعنی حلق ماشوم چې کوم دی هغه د پاره څوک مثال کې تور په نه هغه والي جوړه کا څوک ګوتمه جوړه کا د سونه د سپینو آیا ماشوم د پاره پیدایش په وخت کې دا سونه یا د سپینو زرو دا ګوتمه جوړول او هغه په ګوتو باندې اورچول استعمالول دا شرعاً جایز دي که ناجایز دي؟ نو دا یقیني خبره ده چې عام طور باندې زموږ استادو خلک ډیر کسان په دې کې مبتلا دي. نو شرعاً د دغه خبره جواب دا دی دا یاد لره چې کوم هلک دی ماشوم دی او پیدا شو جینې د پاره خو خیر جایز دی، خو څه خبره نه ده. هلک ماشوم پیدا شو دا غې د پاره د سونه ګوتما یا والی وغیرہ یا بل داسې لاس د پاره څه کړی یا غاړې د پاره څه زنجیر وغیرہ جوړول دا داسې حرام دي لکه یو بالغ سړي لپاره چې څنګه حرام دي. بالکل اچونکی هم ګناهګار دی چې کوم کس دا کار کا پاغه باندې او ماشوم د پاره دا ناجایز دي. سونا دا د مذکر د پاره د هلک ماشوم سړي د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حرام کړی ده، دا بالکل حرام ده. نو سونه ګوتمه جوړول یا چین جوړول یا لاس ته پاره څه سیز جوړول ماشوم د پاره هلک دی دا بالکل حرام دي، دا بالکل ناجایز دي. کدا محبت اظهار کا محبت اظهار دا په یو بل حلال طریقه باندې ور سره کداغه پیسې دا اغله په یو قسم له خوشاله کې ورکه جایز دي. خو د سونه ګوتمه جوړول هغه د پاره بالکل حرام دي، دا قسم پاغه باندې ګناهګار دی او پلار او مور بیا دغه ماشوم ته دا ګوتمه وغیرہ د سرو زرو دا بالکل نشي اچول استعمال بالکل حرام دی. البته سپین زر 4.5 ماشه څلور نیمه ماشه مقدار باندې سپین زر دغه ماشوم د پاره استعمالول جایز دي. کاغې نه ګوتمول جوړي، کاغې نه زنجیر جوړي، کاغې نه لاس ته پاره یو سیس جوړي هغه بالکل خو ابم 4.5 ماشه دغه نه زیات بني سپین زر کاغې نه یو سیس جوړ کا بهشک د ماشوم یا ماشوم ته اورچول شي هغه جایز دي په یو مقدار باندې. او سونا ماشوم د پاره دا بالکل حرام ده. مونږ له پکار دي چې مونږ په خپل خوشالۍ کې یا په خپل خپګانونو کې هغه طریقه اپناو کړو، هغه طریقه چې کوم مونږ ته الله او د غیر رسول او دین اسلام خودلې ده. په دې کې زما استاد لپاره ثوابم دی، زما استاد لپاره اجرم دی او زما استاد الله او د غیر رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې رضا کیږي او زما استاد فرمانه نه بچ کیږي. نو کوشش وکړ دی چې دین اسلام مونږ ته د کومي خبره حکم کچ ما او تا پاغه باندې عمل وکړو. ګرانو کتونکو دا چند سوالاتو ان شاء الله تعالی بیا به تاسو سره مونږ په دغه پروګرام کې مخ کیږو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.